ډېر محترم مسلمانانو، نن یو داسې بهترینه وظیفه در کوم ان شاء الله. د الله جل شانه وحدانیت پکې بیان دی، او چا چې هم دا وظیفه کړې نو هغه نامراده نه دی پاتې شوی، بلکې په ښکلې طریقې سره الله جل شانه د هغه حاجت پوره کړی. ډېر محترم مسلمانانو هغه زمونږ وظایف ته ډېر زیات نه راځي، کیدای شي ګرمۍ د وجې نه وي یا بل څه وجې نه وي، یا اکثر د دې وجې نه خلک وظایف پرېږدي محترمو چې دوی وایي موږ ته ناشنا وظیفې وښایه که نه. نو دین ناشنا نه، دین هغه زوړ دین دی او دغه زړې وظیفې د محترم مسلمانانو. خو لیکن زما ستاسو یقین کمزوری شوی دی، زما ستاسو توجه صحیح نشته دی، زما ستاسو باروسه د الله تعالی په ذات باندې نشته دی، او دغه رنګې موږ مختصرې وظیفې هم غواړو او دا هم وایو چې کار هم زر وکړي. نو موږ بس پته نشته، عجیبه شان مسلمانان را نسا شوي دي. الله تعالی دې موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي، الله تعالی زموږ حاجتونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو محترمو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو، هغه مسافر کم چې په هر وطنونو کې ژوند کوي او الله تعالی دغه مسافرو له ډېره اوږده زندګي د صحت او د عافیت والا ښکلی ژوند ورکړي، که نارینه دي او که زنانه دي، که د خوږ افغانستان مسلمانان دي او که د پاکستان دي او که د هندوستان دي او که د هر ملک دي، الله تعالی د ټولو مسلمانانو له ډېره د اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي، د ټولو مسلمانانو دی الله تعالی مددګار شي. محترم مسلمانانو، نن زمونږ وظیفه کومه یوه ده، و الهکم اله واحد، دقه وظیفه ده. دې کې د الله تعالی وحدانیت شروع دی. دې کې د الله تعالی څه شی دی او زمونږ معبود یو دی، هغه معبود چې د هغه هیڅ د هغه سره څوک نه په ذات کې شریکت کوي، نه په طاقت کې ورسره څوک شریک شته محترم مسلمانانو، نه ورسره څوک په علم کې شریک شته، بلکې تنها قل هو الله احد ذات دی. یعنی الله تعالی هغه تنها ذات دی چې هغه سره نو په هیڅ شیز کې څوک شریک نشته دی. نو دا د هغې رب وظیفه ده محترمه. که دې وظیفې سره زموږ حاجات پوره نه شو، موږ دا وظایف هم نه کوو او زندگی بس داسې تیرو لکه چارپایانو په شانتې محترمو، صرف خوړل څکل دي او خپل خواهشات پوره کول دي. نو بیا زما ستا نه هغه چیلی هم ښه ده، زما ستاسو نه هغه مچیان هم ښه دي، هغه چرګوټي او بانګیان هم ښه دي. ځکه که د انسان مقصد صرف خوړل څکل شي او خپل خواهشات پوره کول شي، نو بیا انسان او په ځناور کې فرق پاتې نه شو. انسان هم خوري او څکي، خپل شهوت پوره کوي، او دغه رنګې ځناور هم خوري او څکي او خپل شهوت پوره کوي او ژوند تیروي. لہذا دغې نه هټ کر انشاءالله داسې ژوند تیر کړو چې سبا الله تعالی د شرمندګۍ سره نه ودرېږو، بلکې په الله تعالی ته په اوچتو سترګو ولاړ چې الله تعالی بس دغه لږه زندګي تا راکړې وه، ډېره الله په غیرت مې تېره کړې، په اخلاقو مې تېره کړې، دغه رنګې په صحیح طریقې سره مې ستا اطاعت او بندګي کړې. محترم مسلمانانو، وظیفه زما وظیفه د الهکم و اله واحد، الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. دې کې ګوره محترمو الله تعالی دوه نومونه بلکې ډېر نومونه پکې د الله تعالی ذکر دي چې واحد دی، رحمان دی، رحیم دی، د هغه سره بل معبود نشته دی. محترمو د انسان حاجتونه به الله جل شانه انشاءالله له دې سره پوره کوي او په کاملې طریقې سره. در سورة بقره آیات نمبر 163 نمبر آیات دی، 163. نو کوم انسان چې د زړه په اخلاص او یقین سره شپږ اتیا مرتبه دا وظیفه انشاءالله وکړي او د هغې نه پس بیا په سجده کې د الله تعالی نه خپل حاجت وغواړي او خپل تندې او پوزه په ځمکه باندې راکاږي الله تعالی ته، هغې پورې نه پاسي تر څو پورې چې د سترګې نه وچې شوي. ګوره موږ د الله تعالی د رضا دپاره چېرته اوښکې نه دي توی کړي. محترم او خاص د الله تعالی د رضا دپاره اوښکې توی کړو، الله تعالی ته وژاړو، فریاد وکړو، سم وکړو، ډېر وکړو، دومره وکړو چې سترګې کې مو اوښکې وچې شي محترمو، او د تندې او د پوزه وسولو الله تعالی ته. نو انشاءالله تعالی الله تعالی هم او تاسو باندې رحم وکړي. رحم الله تعالی رحم ډېر غټ دی. الله تعالی وایي ان عبدي ظني، چې انسان په ما څنګه ګمان کوي زما هغه رنګ ورته رحمت متوجه کېږي. چې موږ په الله تعالی ګمان داسې وي چې انشاءالله الله تعالی به زما ستاسو حاجات پوره کوي او په کامل او ښکلې طریقې سره به پوره کوي.
دغه رنګ انشاءالله عمرې ته هم ورځې شپې نږدې کېږي. الله تعالی دې په خیر او عافیت سره مونږ بوتلی کړي. تاسو ته به ډېرې دعاګانې کوو، ډېر انشاءالله په نوم به راته دعاګانې کوو انشاءالله. تاسو موږ ته خپل نومونه رالیږئ کامنټ کې او موږ به تاسو ته په نوم دعاګانې کوو چې الله تعالی د فلانکي بنده فلانکی مسله ده موږ سره محبت دی، الله تعالی زموږ وظایف اوري، الله ته د هغوی حاجتونه پوره کړي، د هغوی مشکلات اسانه کړي، د هغوی نکاحګانې وکړي. هره مسله چې ستاسو وي نو انشاءالله هغه به تاسو ته په نوم باندې موږ دعاګانې کوو او انشاءالله هغه به تاسو ته بیا انشاءالله الله جل شانه قبلوي. ځکه خانه کعبې مخې ته دعاګانې غوښتل فورا الله تعالی قبلوي. انشاءالله دغه طریقې سره زموږ وظایف اورئ، ګورئ، نورو خلکو سره شریک کوئ چې هغوی ته هم فایده رسیږي او خپلو حاجتونو دپاره کوي. وظیفه به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري انشاءالله. دغه وظیفه شپږ اتیا مرتبه په دغه طریقې سره کوئ، یقین سره، اخلاص سره، شوق او ذوق سره انشاءالله. الله تعالی دې زموږ ستاسو حاجتونه ورسره پوره کړي، مشکلات اسان کړي. الله تعالی مو د دواړو جهانو خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه نصیب کړي. الله تعالی دې ته ډېرې کامیابۍ درکړي او الله جل شانه دې تاسو د زړه مرادونه پوره کړي. ټولو مسلمانانو جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله. د لوی الله جل